الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما د کلمې مسلمانان نورون ولم په هوګي من خوشاله کړي دا یو مختصر غونډه کې وضاحتي بیان د پبجي ګیم متعلق د تاسو ته بیانوم هغه نه مخکې د تاسو ته علامه اقبال رحمت الله علیه یو اشعار ویل چې هغه د مسلمانانو ته کم پیغام پریخي دي او نن مسلمان نسل په کوم خبرو کې اخته دي علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ویلی کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجی سر دارا تمدن آفری خلاق آئینی جہانداری وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت سیارہ گنوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی سورہ یاسی زمین پر آسمان ہم کو دے مارا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بدی اشعاروں کی ډیر یو بهترین نصیحت مسلمانانو ته کړی چې مسلمانانو تاسو په کوم اړه روانه اوس چې کوم لعنت خور شوی دی په معاشره باندې هغه د پبجي ګیم دی دا د پبجي ګیم په 2017 کې متعارف شوی دی د آنلاین ډیزاینرانو هغوی دا متعارف کو او د دې پس منظر سده هغه پس نظم او مختصر وضاحت کول غواړم چې دې ګیم کې د ګروپونو په شکل کې خلک جنگيږي او اخر کې به یو ګروپ بیا پاتې شي او د دې مقصد سره بل وجل بل ته نقصان رسول دا یو نفسیاتی ګیم دی او نفسیاتی ګیم خدا ذکر دی چې د بل په قتل کولو کې ته خوند داخلي او بل ته نقصان رسولو کې تا ته ذهني سکون ملاويږي نه کوشش چې ته ذهني بیمار او د ذهني بیماری دا علامه ده دا هوتا ته ځان روغ کاری روغ چې یاره بالکل ز ټیک ټاک ما ولی جسمانی بیماری تا ته نه البته ستا په ذهن باندې د گہرا اثرات دا انسان د دې اثراتونه نشي وتلی او د خپل ځان روغ کاری نو دا فیصله نشي کولای کم شي یو نارمل انسان ذهني فیصله کولای شي دا نشي کولای او خاص کر بیا ماشومانانو ذهن د سره ډیر زیات اوټ کیږي دا پبجي ګیم چې دا یو لعنت دی زمونږ د نسل د تباہ کولو د پاره لکه نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی د مؤمن مسلمان خو اسلام هغه چې دا ولا یعنی فزول کارونه نه پری فزول کارونه باندې کوي فزول کارونه ودا پری دي پبجي ګیم وخره به دند ور سره د پیسو ور سره بربادي ده د لپاره به تغټ موبایل اخلي دا وخت خراب شو ستا اخلاق باندې اثرات کیږي نو دا ټول دا څه کیږي دا د پبجي ګیم لعنت دی ځکه چې ته ټول شپه ګیم کې مشغول نو سحر مون د انسان نه قضا شي انسان د الله د غضب مستحق جوړ شي الله رب العزت په قران کریم کې فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون آیا تاسو دې الله فرمایي تاسو ګمان کوئ چې تاسو هیڅ بیکار ابس ما پیدا کړی است تاسو به واپس نه راځئ ماته نو دا یاد ساتئ دنیا نه زمونږ تک دی ګوره په ظاهر ہوتا ته دا انسان په پبجي ګیم کې دا مشغول ښکاري خو لیکن د انسان پر رګ رګ کې تشدد خوريږي ځکه چې په دې ګیم کې ستا کامیابی د بل په قتل کول کې ده او د بل په تکلیف ورکول کې ده دا به خامخا ستا په ذهن کې اثرات کوي کته منی او کته نه منی اوس انسان په حیثیت د پلار دی او دا پبجي ګیم کوي نو دا بچي څنګه منی یا په حیثیت د مشرور دا اولاد کشران څنګه منی کوي او د سره د ماشومانو په تربيت کې سکیږي یو غلط اثرات ورځي
عام طور باندې چې څونه نن سبا وخت کې د جرایم مختلفې طریقې د پاره دا پبجي گیم دا معاون ثابت کیږي. نو کوشش وکړو خپل ځان او خپل بچي د دې لعنت نه وساتو. دا یاد ساتئ ګوره دا زموږ د مسلمانانو دا ذمہواري ده چې موږ څوک د خپل نسل کې دا آګاهي راولو چې دا د یهودیانو یو مشن دی او دا خبره ګوره پس واضحه پرتی دي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ټی آی چې کوم یو دغه د دې یو اردو بی بی سی نیوز کې د دې خبره وضاحت هم کړو چې پبجي گیم دا بند کې پاکستان باندې دا بند کې پابندي په لګوي چې خودکشي زیاته شوې دي. په وړو وړو خبرو باندې ماشومان خودکشي کوي، په وړو وړو خبرو باندې نور قتل کوي. وجه څه ده؟ دا د دې په ذهني باندې اثر کوي. دا گیم چې کوم کپنه جوړ کړل دی هغه په خپل باندې دا وضاحت کړل چې بھائی کوم انسان دا گیم زیات کوي دي کې به خو د دماغي کم وي، دا به نفسیاتي بیمار وي او دا تبع ولې به دا نفسیاتي بیمار وي چې بل په ناحقه قتل کولو کې تا پر مثال خوشاله کېږي خو ته نفسیاتي بیماری. بل د سره د دې کې کم دا ماشینګن چې استعمالي کې د دنه چې کم دا شغلې او دا رڼا وجود دا د انسان دماغ او زړه ته غټ نقصان رسوي او د مرګي بیماری اثرات جوړيږي او د دې انسان په لاسونو به د ګوزن بیماری لګيږي. دنیاوي نقصان څونه د ګوزن بیماری علماء کرامو په دمانه فتوا ورکړي چې دا مکوې حرام دي. خو موږ نن سبا وخت هر سړي دین د خپل ځان تابع کړی دی. نو دا وګورئ د خپل ژوند ته ځان وګورئ چې انسان لاسونو باندې ګوزن ولګيږي او ته به خپل ځان او دسمات نشي وچولې، خپل پردوام نشي تړلې او ته بل ته محتاج ځکه چې ستاسو لاسونه شل شي او پالش دی وي بیا به تاسو کې او ګټه څه ده د پبجي د سل کسانو کې چې یو ټیم وګټي بس یو چکن ډینر ورته پرځي ملاوي شي هغه د خوبونو کې سي دي نور پکې نه پکې پرځي مثال نه څه د دنیا پیدا ستورو پکې څه د آخرت نقصانات څومره زیات دي چې تاسو بیانو. نقصان پکې یو دا هم دی چې دا انسان په مزه مزه د معاشرې نه کټ کیږي او تنهایی ته ترجیح ورکوونکی جوړ شي او کوشش کوي چې ځان ته ژوند اختیار کړي چې نو ور سره د موس فکر وي، نو ور سره د نور احکامات، نو ور سره د آخرت فکر وي او چې صرف بس ما خلک پریږي چې پبجي گیم. دا یو نفسیاتي بیماری ده چې د انسان ته پته نشته د دې په دماغ او د زړه ته د نقصان رسولې ده خدا نه مني. دا گیم يهوديانو ایجاد کړی د مسلمانانو د تباہ کولو لپاره چې په دې گیم کې دوی مشغول وي او د شریعت د احکاماتو نه دوی پاتې شي. څوک چې دا گیم کوي نو اکثر تاسو ګورئ دا په بل مازم ځکه دا چې ټول شپه گیم وکړي دا به سهار مستصفات کیږي دا چې به د ورځې په کې دوی اخته وي. په دې گیم کې د دنیا او د آخرت یو پیدا نشته چې یو پیدا خو پکې او شریعت مطهره د داسې لهو لعبنا انسانان باندې کړی دي مسلمانانو. کوم کسان چې دا گیم کوي دا یې ساتي د دې په ژوند کې به برکت نه وي. انده کم کسان چې کوي دوی وګوري دا شانته کې د دنیا په کاروبار کې به برکت نه وي، دا شانته کې د په جسم کې به برکت نه وي. نو ګوره دا نور هم داسې ان شاء الله په دمانه زه کوشش کوم زه مقاله د خیر لیکم دا څو خبرې مې مختصر ذکر کړې او دا مې په دې وجه باندې ذکر کړې چې داسې معاشرې کې داسې منګ مرګري یاران دوستان ولیدل چې هغوی ته د دې لعنت په وجه باندې ډېر زیات تکلیفونه رسېږي چې په دې لعنت کې اخته دي. نو ما هغوی ته دا مشوره ورکړه چې بھائی تاسو ذهني بیماران یاست د دې علاج وکړئ. نو بیا زما ذهن ته الله رب العزت دا خبر راوسته چې د دې باره کې یو کتاب مرتب کړی شي او مقاله ولیکلی شي چې دا عام مسلمانان د دې نه استفاده وکړي ځکه دا نسل بچ کول دا د علماء کرامو ذمہواري ده چې کوم وخت کې کومه فتنه را پیدا شوې ده په کوم وخت چې کومه فتنه را پیدا شوې ده الله رب العزت د علماء کرامو نه کار اخیستی دی د دې مخنیوی کړی دی. نو ان شاء الله تعالی دا یو څو خبرې اوس مخې ته راغلې ان شاء الله زما په دویم بیان کې چې نور تاسو کوم معلوماتي د دې د پبجي نقصانات ان شاء الله به تاسو ته وړاندې کوم. خو تاسو دا مهرباني کوئ چې دا مخکې شیر کوئ چې که تاسو دا پبجي ګیم نه پرېږدئ نو کېدای شي چې نور مسلمان بل کوم یو مسلمان دا خبرې واوري او سوچ وکړي چې دې دونه نقصانات دي نو زه په ولې ځان پکې اخته کړم. د دې په ځای نور انټرټینمنټ نور ګیمونه دي تاسو یو ګیم وکړئ چې هغې کې ستاسو د دین او د دنیا دواړو فایده وي پکې ورزش وکړئ دې کې ستاسو ته د دین او د دنیا ولې چې ته ورزش حکم اسلام ته کوي مونځ دغه شانته کې تاسو د 15 وخت د خپل مونځ د اسلام د احکاماتو دا پابندي وکړئ دغه شانته کې د ذکر اذکار وکړئ تاسو دې طرف ته لږ رجوع وکړئ تاسو به رجوع الی الله چې تاسو کله کامل وشوله او تاسو د علماء کرامو مجلس کې کېناستئ نو دا یقینا درته چې کم کسان دا پبجي نم پرېږدي او دا د علماء کرامو مجلس ته کېني او علماء کرامو مجلس کې کېني د تبلیغي اجتماعاتو او تبلیغي مراکزو ته لاړ شي او دوی د علماء کرامو بیانات واوري دوی به اټومیټیکلی د دې لعنت نه الله خلاص کړي.
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.